بعضې خلک وایي زما دا کاڼې دی مختلف کاڼي په ګوته کړي دا پیروزه ده او دا یاقوت دی او دا مرجان دی او په دې پسې رزق راځي دا ټولې د شرک خبرې که د یو سړي په ذهن کې دا خبرې چې ما ته د دې ګوتې په لاسولو د وجې نه زما په رزق کې اضافه کیږي او یا د یو سړي په ذهن کې دا خبرې چې دا پلانکی نمبر چې دی دا زما دپاره لکی نمبر دی او یا دا پلانکی ورځ چې دی نو ما په اخبار کې نن کتلي چې آج که دن کیسه رهېږي او په هغې باندې دی یقین کوي عمل پې کوي نو دا ټول د کفر او د شرک خبرې دي نبی علیه السلام فرمایي کم سړي چې د پالګري په خوله باندې یقین وکړو د هغې څه نه کفر وکړو انکار یې وکړو کم څه چې الله تعالی په نبی علیه السلام باندې نازل کړي دي د دې نه ډېر زیات ځان ساتل بل یو قسم خلک داسې دي زنانه خصوصا په دې کې مبتلا دي چې هغه د قرآن نه پال راوباسي بس داسې قرآن کولاو کی او دا پکې پلانکی آیت راغلی دی د دې مطلب دا دی او بس تا حالات چې دي داسې دا ټول پالونه چې څومره دي په شریعت کې د دې هیڅ ګنجایش نشته د غیب علم صرف چاته دي الله ته دی